یو ځل بیا هر کله ستړي مشئ په خیر راغلی هر کله راشي دا وخت تاسو د سونو اف ام یو کم نوي اشاریه څلور او سونو اف ام شپږ نوي د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ. په ادبي نړۍ کې نن د محترم زرین پریشان د شاعرۍ او د هغې د ژوند په هکله خبرې اترې وشوې، د هغې د کار او زیار په هکله خبرې اترې وشوې، ښه تفصیلي پوره یوه ګنټه. او دا هغه زرین پریشان دی څوک چې وایي چې زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده چې جانان پکې اوسېږي او مغه زما کعبه ده. زرین پریشان زمونږ د دور یو ډېر خوږ ژبی شاعر خو زمونږ نه ډېر بې وخته تللی دی او ښه ملګری، ښه مجاهد ملګری، د ژبې او د قام ننګیالی او ډېر غیرتي ملګری. خو بهرحال دغه لاره ده د زرین پریشان صاحب شاعري زمونږ سره د کلیاتو په شکل کې موجوده ده او په هغې کې ډېر غوریز شعرونه دي، ډېر خواږه خواږه او درانه درانه شعرونه دي. نو تل تر تله به دغه شاعري زرین پریشان ژوندی ساتي. زرین پریشان زمونږ د هزارې بلبل دی، بلکې د ټولې پښتونخوا بلبل دی، طوطي دی. ګورو چې د ټلیفون په لیکه کم ملګري را روان دي، د هغې جاج اخلو ځکه چې دا وخت د دغه ملګرو وخت نو مونږ که پکې خبرې کوو نو زیاتی به کوو. دا دی وړمبی ملګری. ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړی مشې معذلي معذلي او معذلي د بډبیرې نه درې ځله معذلي. ماشاءالله استاد محترم، الله د محتاجانو وساته یاره. امین. سره ستاسو. والله نن مې د شپه شوګیره کړې ده. ښه زبردست. دا استاد محترم چې خوب کوي خاورې به یوسي، شا د هغو چې شوګیرې ورته کوي نه. ماشاءالله ماشاءالله. ښه جي څه دې ویل؟ یاره استاد محترم مې د شپو د شوګیره نه کړو، بیا خوند هم نه کوي که نه. واقعي همداسې ده. بیا سهار کې په فیسبوک باندې پروګرام ورم خو مېلبسمانه مس شوی دی که نه. خو پوره هم نه وي که نه، نیمګړی. هغه خو بس هغه سرسري خبره وي که نه. بلکل. استاد محترم تاسو د پښتو د ژبې ډېر لوی خدمت کوئ. الله دې توفیق راکړي. که هغه د ریډیو د لارې دی، که هغه د ټلویزیون د لارې دی، که د نیټ د لارې دی که نه. نو ماشاءالله دومره صبریخي دي که نه چې د نوي کل ته به پته ولګي چې پښتو ادب څه ته ویلی شي او شاعر څوک دی. بس الله دې رحم وکړي چې موږ ټول د خپلې ژبې او د خپل قام خدمت وکړی شو او صحیح طریقې سره. او د پښتو ژبه دا به صرف شاعران د دې به موږ په خپل خدمت کوو استاد محترم. بلکل د هر چا ذمواري ده. د مور خدمت خو د معذوره زوی هم ذمواري ده او د جاهل زوی هم ده او د تعلیم یافته زوی هم ده. بلکل صحیح خبره استاد محترم. اوس شعر درته وایم. ارشاد. پروډوسر صاحب پتن هغه ته هم سلام کوم. وعلیکم السلام. او استاد محترم دا افسانه مونږ یادو که نه. جیو. دا افسانه نه وي، افسانه جیو. په دې کې د اجلاس کې ملګري خبرې کوي یاره په دې افسانه کې سسپنس نشته دی. او جی. نو دا سسپنس دا خو د انګلیش ټکی دی که نه. او جی. نو لپاره موږ پښتو کې څه دی ویلی شو په دې مې بیا لږ پوه که. شش و پنج ورته ویلی شو. مطلب دا چې داسې حیرانونکي مناظر بیا په دې خبرې کوم زه چې کله ستا فون بند شي. درد لاله راکړو خو درمان سترګې بدلې کړې. درد لاله راکړو خو درمان سترګې بدلې کړې. زړه کې مې دننه هر ارمان سترګې بدلې کړې. واه واه واه. ترو مړاو ګلونو په ژړا کې راته وویل. ترو مړاو ګلونو په ژړا کې راته وویل نه راځي زموږ په لور باران سترګې بدلې کړې. واه واه واه. او اوس زموږ طرف ته د رحمت په نظر نه ګوري. واه. اوس زموږ طرف ته د رحمت په نظر نه ګوري. تور دې په لمبو باندې اسمان سترګې بدلې کړې. واه واه واه. څنګه د دهقان دا غوښتنه ترېنه وکړم. څنګه د دهقان د حق غوښتنه ترېنه وکړم. ګوري په عذاب غضب کې خان سترګې بدلې کړې. ډېر اعلی. او ما چې په چا سر د ټول کلي خبرې وړي. ما چې به د چا په سر د ټول کلي خبرې وړي. ای ملګرو جانان سترګې بدلې کړې. واه واه. او اوس به په غزل کې د جنون خبرې نه کوي. اوس به په غزل کې د جنون خبرې نه کوي. روغ شلو کولې او تر جان سترګې بدلې کړې. واه. در لاله راکړو خو درمان سترګې بدلې کړې.
زړه کې مې دننه هر ارمان سترګې بدلې کړې. ډېره مننه. الله په امان. ډېره مننه معاذ علي صاحب، ډېره مننه. دا و ښاغلی معاذ علي د بډبیرې نه. مصب خان د فیسبوک په لیکه سلام کوي. وعلیکم السلام. وایي چې ستا د کلي نه، یعنې زما د کلي نه. عثمان علي یوسفزی وایي چې السلام علیکم سرجي، تاسو ښه ډېر وخت بعد مې واورېدی. مننه ډېره. نو دا خو زما قصور نه، زه خو چغېږم خو تاسو اورئ که نه. آرجې صابر د بالا ګړۍ نه وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظلوم وزیر زمونږ پخوانی اورېدونکی وایي سلام لالا د ابوظهبي نه ډېره موده پس. وعلیکم السلام. خوشحاله شې. ډېره مننه مظلوم وزیر صاحب. الله دې خوشحاله لره او الله دې په خپل وطن کې د رزق سبب وکړه چې ډېر ډېر رزق او ښه لاس دې ازادي او خپلو بچو سره وخت تېری. توفیل سلیمان خیلم وایي چې السلام علیکم سرجي، څنګه تاسو سر د زه د دیر میدان یم. او شاباش، دیر میدان ګډ، ډېر اعلی. او وایي چې د دیر میدان یم. نور څه وایي؟ د چا تاریخ؟ سلیمان خیل تاریخ، قوم تاریخ راته بیان کا. اصل کې خیلونه چې نو دا بیا ډېر جوړې ته تللي. پکار دی چې د قبیلې خبره وشي که نه، لکه د یوسفزی، خلیل، مومند، داودزی، افریدی، خټک، داسې د قبیلې خبرې بیا چې خیلونه شي نو بیا ډېر لاندې ځي او ډېر جوړې ته ځي او بیا ډېره مطالعه غواړي او ډېر لټون غواړي. د اس ام اس په لار باندې آصف خان ریګوال راغلی وایي چې السلام علیکم اباسین صاحب، ما سره وعدې د سبا هر سبا، نن خو مې لږ پوی کا سبا څه مطلب. ډېر اعلی. او ظهور بابا وایي چې ګلبرګ نه السلام علیکم عزتمند ډاکټر صاحب، ډېر خیرونه مو نصیب شه. آمین سره ستاسو. وایي چې صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. صحیح ده، صحیح ده. خجی تبسم یم د 400 ګرلز کالج بی اس پښتو. وایي چې ما ته څه د ریسرچ دپاره څه نوی ټاپک وښیه. داسې ده بیبي چې ریسرچ په هر هغه ټاپک خوند کوي چې کوم ټاپک طرف ته د ریسرچ کوونکي د څېړنکار رجحان وي. نو که نثر د خوښي نو بیا په نثر کار وکړه، که نظم د خوښي په نظم کار وکړه، اولسي شاعري یا تاریخ د خوښي نو په هغې کې ځان له پخپله انتخاب وکړه. او په اشنغر کې خو دومره لوی شخصیتونه تیر شوي دي چې عبدالمالک فدا، فضل محمود مخفي او د هغې نه علاوه شاد محمد میږی، فضل رحیم ساقي او داسې پسې ځئ. بیا په دې نږدې ورځو کې چې اشرف مفتون، غني خان، ډاکټر اعظم دنیا دي. د اوس په دې وخت کې ټول نومونه ما دپاره اخیستل ګران دي، خو اشنغر خو بالکل رنګین دی. نو په دې کې چې کم شخصیت باندې کار نه شوی، د استازي بیبي نه یې تپوس وکړه نو هغه به درته حواله کړي او په هغې باندې کار وکړه. او که په ولسي ادب باندې کار کول غواړئ نو هم کولی شي. په هغې کې دا هم کولی شي چې د ازادۍ په ولسي شاعرۍ کې د ازادۍ تحریک یا داسې غوندې چې په ولسي شاعرۍ کې د خدای خدمتګارۍ نښې نښانې داسې هم کیدی شي چې خدای خدمتګار شاعران او یا په یو شاعر یا په یو ادیب یا په یو ډرامه‌نګار عبدالاکبر خان اکبر باندې کار په کار ده چې وشي جزوي طور. مجموعي کار خو پې شوی دی. زما خیال دی ستاسو استازي بیبي پې څه کار کړی دی غالبا، او نه هغې باندې فرخندي بیبي کار کړی دی. خو بهتره دا ده چې د مختلفو کتابونو باندې، په مختلفو نظریاتو باندې، په مختلفو دورونو باندې کار وشي. نو که د غني خان نثر کم دی، لکه د غني خان دی پټانز اسکچ په پښتو کې ژباړلی شوی دی، په هغې هم کار کیدی شي. ورسره د اردو کتاب خان صاحب هم شاملېدی شي، یا د غني خان په ګډو وډو باندې کار کیدی شي. ګډې وډې هم چاپ شوي دي په نثر کې هم او په نظم کې هم. په مختلفو موضوعاتو کار کیدی شي چې کوم شی ستاسو خوښیږي. خو بهتره دا ده چې کوم څیز باندې کار نه شوی نو په هغې کار پکار دی. السلام علیکم.
وعلیکم سلام سرجي څنګه الله خیر دی ستړي مشه په خیر تاسو څوک د چرته نه نظیر خبرې کومه ګرینه سرجي ملکان څوک جی نظیر خبرې کومه ملکان ګرینه سرجي جی نظیر صاحب اگر خو ډېر ښکلی ځای دی دا سړک څنګه دی د درګۍ د طرفه چې ځې او اوړې توتکان طرف ته نو دا سړک روغ دی جی سر روغ ده یو د درګۍ د طرفه راغله یو د بټخیلې د طرفه خو بټخیلې د طرفه هغه وار ده او دا بل کډې کډې دی سرجي نه چې اوس سړی د سیل لپاره بيزینو ګاډي د سړک دی بالکل سرجي ولې نه راتلای شي اګرې ته زمونږ علاقه خو بس لوکل ایریا ده سرجي او ډېر مزیدار علاقه ده سرجي صحیح نور تاسو خیر د الله کرم ډېر فضل بس پروګرام خو سرجي او ډېر ښه پروګرام دی تاسو د الله ژوندي ساتي بس تاسو نه مونږ ډېره زده کړه کوو سرجي نظیر صاحب سره ستاسو الله خوشحال لره مونږ ډېر په شوق پروګرام اورو سرجي تاسو ډېر په خپله زبان او خپله نغلی سرجي که نه بس دا ستاسو مینه د الله مخاد لره سرجي نور تاسو خیر ډېر شکر دی د الله فضل بس سرجي اګرې ته چکر راولګوئ کوم درځو به انشاءالله چېرته به درشو که خیري خوشحاله اوسئ ډېره مننه نظیر صاحب زه به سرجي یو پیغام ورکړم قربان بس سرجي دا ده چې مینه محبت پکار دی دا یو بل نه نفرت غورځول پکار دي سرجي او بس خپل مونځ او دس او تلاوت کول پکار دي که نه د یو بل احساس ډېر کم شي بېشکه او بس ټول اورېدونکو ته سلام سرجي خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني دا و ښاغلی نظیر د اګرې نه څوک چې ویله کوي خپې اګرې ته کړې مطلب دا چې اوده شو یا مطلب چې لاړو د دنیا نه لاړو داود جبار خیل سلامونه تاسو او ستاسو ادب ملګرو وایي چې یو خپل ښکلی غزل راته نشر کړه د پروګرام په آخر کې بالکل وایم انشاءالله هغې ته ځان ویښ وساتئ پروګرام چې کله ختمیږي نو زه مخکې یو غزل وایم محمد جمیل افریدی وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب د جمرود غونډي نه جمرود غونډی خو ډېر ښکلی ځای دی الله دې خوشحال لره ډېره مننه جمیل افریدیه مظلوم وزیر وایي چې زما د مرګ به ورته وایي خو په دې الفاظو چې ستا په زړه کې کوم ارمان و هغه نن پوره شو حمزه خان وایي سلام سرجي کارخانونه یم تا ته سلام ستاسو ټول ټیم ته سلام وعلیکم السلام السلام علیکم ستړي مشئ په خیر وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر په خیر علی ستړي مشئ تاسو څوک د چرته نه واصل خان خبرې کومه کاڼي کوي واصل خان صاحب نن دی आवाज خرازي بالکل ها بس پډاګ اجرا کې زبردست وای کنه سب وای سلیم استاد باندې حیدر خان بابا باندې په فضل ملان کاکا په دې سپیشل سلام او دو مرګري دور شوی چې دا ولې ناراضي دا څوک دي دا یو د کله صدی هغه الله جان عارف بالکل پاپا سے خو وارنټ پکار دی دا خبره موږ چې کټه باز او تازي سپه پسې ولېږي چې را پیدا کی والله چې ډېر وخت دی کنه ډېر تکړه سره دی کنه بالکل غلې شوی دی واقعي او یو څه دی ورمړو بیرینه و یو شیر پریدي راتلو او جی بالکل شیر خو بالکل ورک شوی دی خو د ډېر وخت نه ورک دی شیر نه بالکل کې زړ جوړ دی بالکل چرته ورک دی خنور ته خې دا الله کرم دی واصل خان صاحب دا پرزو سوکاو یو داش نړ تر اغلې دې نن درته وې منو قربان بیا دې کو پګی لګو معافي په غواړم ارشاد وی اورن دې مو ګمز وਹੀ په سر کې جبريل به بخجرالو ډډه کده حیا نه او راغلی او الله نه راغلی او جبرائیل په حکم د جلیل زرعون کوډیل واه مریم بی بی توړاندې شو داخل په هغه دم او یو ورځ بی بی مریم واه 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 بی بی سے حیا کا پختنه تهدا کا جواب دې مستراک واه واه واه
د څوک کم ځای نه یې راغلی چې داخل مې شوي په سر کې ګومز وهي په سر کې مه ویل جبرائیل یم رسول پاک جلیل یم واه مې ویل جبرائیل یم رسول پاک جلیل یم واه مېلمه دې یو ټکی رانه پکې هېرېږي مېلمه ویل جبرائیل یم جوړه د میکاییل یم رسول پاک جلیل یم د مریم بیبي په نوس بشي نیازم ګل د یورم یو ورځ بیبي مریم واه ویل فرض ستا په نام عیسی علیه السلام یاقوت د آدم ویل دی به پیغمبر وینم تک پې باور کې او ګومز وهي په سر کې ډېره په پیغمبري نیازبیل به د اکبر ښکاره به لکه نوري گفتار مې مستقل دی ښه خبر د دې بیانه راغلی و الله نه بیبي ویل چې نه یم ختلې تر ځوانه یم زړه اوس پخوانه خاوند مې نه دی کړی نه د الواد تمه لرم یو ورځ بیبي مریم بیبي ته یې په ګیروان فوکې چوفکو په ځان جبریل په دغه شان هغه سات کې امیدواره ښه شو ورشله دې نظر کې ګومز وهي په سر کې هغه سات کې امیدواره د شپې ورځې بسیاره عیسی اوس هوښیاره انجیل کتاب پیرالو د خاوند د لوی درګانه راغلی و الله نه د مریم بیبي چې زوی شو عیسی پیغمبر لوی شو په کاروبار کې پوه شو بل کام پې ایمان نه راوړي د مرګ کوي غمو یو ورځ بیبي مریم واه ډېره مننه ډېر خوشحاله شي واصل خان صاحب الله دې خوشحال لره بریالی اوسه شاید چې نورم پاتې خو موږ وایو چې نورو ملګرو ته هم ځای راوځي او هغوی خپله خبره وکړی شي صابر ساجن وایي چې سلامونه نیکې هیلې احترامات اباسین صاحب د ضلع کرم چمکني علاقې نه وعلیکم سلام الله دې خوشحاله که صدام خان وایي السلام علیکم سر صدام حسین فرام مومند د مومندو نه صدام حسین شیر زمان خوشحال وایي الله دې تا په چا مین کې چې په تن روغ په زړه دې پټ کوي دردونه ښه ټپه ده الله دې تا په چا مین کې چې په تن روغ په زړه دې پټ کوي دردونه بې وفایي را سره مه کړه زما هم دومره تمه وه چې یار لرمه وایي چې مننه اباسین صاحب ژوندی اوسه الله دې خوشحال لره محمد اسرار حقیارم سلام کوي وعلیکم السلام وایي چې عثمان علي یوسفزی وایي چې سرجي ستاسو غزل تراشه ورته ګوره په کوم حال دي پښتانه په خپله بربادۍ باندې خوشحال دي پښتانه وایي چې دا را سره شریک کوي که مې وموندو نو ضرور به شریک کړمه خو لټول به غواړي السلام علیکم ملګری زموږ د لاسو ناسې وښویدو السلام علیکم السلام علیکم حاجي ګوره وعلیکم سلام جناب علي تابعدار چاچا جی تابعدار چاچا وایه څنګه له خیر دا الله کرم ماشومان د خیر شکر دی بس پروګرام ته ناست مورې مخه مرګري مين ورته ملاو کا سفرګل باندې سلام وایي مهرباني الله دې خوشحال لره ډېره مننه دا ښاغلی تابعدار چاچا ګورو چې تابعدار چاچا نه پس بل څوک را روان دی السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ژوندي ګړندي مننه سر واسیم صاحب ته پروډوسر کې اوریدونکو ته سلام کوم عظمت علي صاحب وعلیکم السلام واسیم صاحب ښه جوړې جی جناب د الله کرم واسیم صاحب بس نیمه ګنټه ګورو نور دی نه ګورو څنګه صاحب یعنی په فیسبوک کې نیمه ګنټه ګورو یا دی نه ګورو سره او بالکل نو یا به ټي وي ګوره یا به ریډیو اورئ زه ښه ده نو بس نیمه ګنټه باندې صبر کوئ چې دا ښه ده چې دغه کتی شي که نه وایه څه په زړه راوړي دي څه راته ووایه که نه ټپې راته ووایه قربان بگانو رانا جانو
نشوینا یری دیشن وقت گذر گه کشا خوره گه دانی گرد دایست نرازینا جزوان وقت را باندی تیر شد با سندال لرا بولو نرازینا واه عمر آغا چه مشوم شم فکا للوی شم دغا موتی قدر شما جانانا دی پروا پو خلیقه سرگی کسی تخدا دا پارا شستالی دلو تنزرسی جانانا دی پروا پو خلیقه سرگی کسی. ډېره مننه. دا ښاغلی عظمت علي. عثمان علي یوسفزی وایي چې سر جي مسافر یو که نه ځکه واقعي. قاسم خان وایي سلام فرام یو ای څنګه یې؟ بالکل د الله کرم دی، خوشحاله شي قاسم خان. فیضان خان وایي چې السلام علیکم سرجي څنګه یې؟ د پېښور خپله ژبه پښتو ده که هندکو؟ د پېښور دواړه ژبې دي. دا والډ سیټي چې دا دیوالونو کې دننه چې کوم ښار نو په دې کې پښتانه لږ کم اوسېده، په دې کې به هندکیان اوسېدل او دغه چې دی اوس خو پکې ډېر پښتانه اوسېږي، افریدیان او مومندان پکې ډېر اوسېږي او پېښور کې آبادي چې ده نو هغه زیاته د پښتنو ده. لکه څنګه چې په صوبه کې تقریبا 1-2% پښتانه دي، نو دغسې په پېښور ښار کې هم دغسې حساب کتاب دی. ښه جي ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، سلام علیکم. فلیمنان صاحب هرکلی ته وایو ستړي مه شئ. ډېره مننه مهرباني. ښه طبیعت د الله کرم دی، ډېر فضل. فاصل خان ته سلام وایم، خو ورته وایه دې ځای نه تر سهاره پورې شیزونه مه راوړه که نه. دا ته څه کوې؟ صحیح ده. وای اورېدل وای اورېدل. دا نه اوږده اوږده شیزونه چېرته دې کې ځایېږي؟ بلکل. تابعدار چاچا هسې مړه تنګ دی. نور حالت ښه وي؟ ډېر د الله کرم. او کرکټ ته مبارکه شابیالو دی. او بیبیانو وګټو او ځوانانو پرون توره کړې ده، ښه مقابله وکړه خو فاینل به ګټو که خیري فاینل به ګټو. ګډوره تیار ساته. ما هم ګټلی دی، ما ګټلی دی. زه بس ګډه تیاره ساته. نه جي ما فاینل یاد کړی چې فاینل به ګټو. دا فاینل نه دی. ښه ټیک شو، صحیح ده. هغې پورې به هم ساته او ځان تیار ساتئ. داسې به ګټو که خیري څنګه چې جنګ ګټلی و. او دا ته معنی جی چې قسم دی چې بیګم ما په ماسخوتن په مانځه کې هم تاله دوا وکړم دا شرط عمران وګټي خو پاکستان به د خدای پاک رایا ورکړي. دعا به قبلېږي که خیري. فاینل کې مونږ ویلي فاینل کې به مونږ ګټو که خیري. دا ټیک ده. د دې موقع مناسبت سره یو دوه درې شعر وایم. حیدر خان بابا رانه هېر نه شي، هغه ته سلامونه ټولو اورېدونکو ته. ارشاد ارشاد. دغه د روغاني بابا یو دوه درې شعر وایم. ارشاد. بس تخپل حالت ښه کېدو په تمه بس تخپل حالت ښه کېدو په تمه دوران کې جاوې د سمېدو په تمه بس تخپل حالت ښه کېدو په تمه دوران کې جاوې د سمېدو په تمه تاسې د تحمل په نصیحت خطا کما ناسه د تحمل په نصیحت باندې خطا کم داسې د تحمل په نصیحت باندې خطا کم په صبر د ارمان د رجیدو په تمه صبر د ارمان د رجیدو په تمه دوران کې جاوې د سمېدو په تمه بس د خپل حالت د ښه کېدو په تمه دوران کې جاوې د سمېدو په تمه خبر د دې نه لرم چې همت ورله پکار دی دا شعر د تا ته بیا هم ډالۍ وي خبر د دې نه لرم چې همت ورله پکار دی
خبر د دې ننوم چې همت ورله پکار دی زه اسې د دوا د قبلېدو په تمم زه اسې د دوا د قبلېدو په تمم دوران کې جاوې د سمېدو په تمم زما د ناپوهې اندازه ګوره روغانیه زما د ناپوهې اندازه ګوره روغانیه زما د ناپوهې اندازه ګوره روغانیه د شرمخ نه د زړه د سوځېدو په تمم د شرمخ نه د زړه د سوځېدو په تمم دوران کې جاوې د سمېدو په تمم بس د خپل حالت د ښه کېدو په تمم دوران کې جاوې د سمېدو په تمم ډېره مننه د وخت راکولو قربان دا و ښاغلی فضل منان د اس ام اس په لار باندې روحي د پېښور نه وایي چې ډاکټر بای ښه ډېر سلامونه قبول کړي. وعلیکم السلام. وایي چې د خپلو کتابونو نامې راته ووایئ. زما خیال دی تاسو به د شاعرۍ د کتابونو تپوس کوئ. ما خو ټول لیکلي تر اوسه پورې 14 یا 14 کتابونه، پای کې 4 د شاعرۍ دي. د شاعرۍ د وړمبي کتاب نومو غورځنګونه، د دویم کتاب نومو الوت، د دریم نوم دی مرام، او د 4م نوم دی ټیکاو. انشاءالله چې ډېر ژر به بله مو وینئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، په خیر. ډېر خوشحاله که زه ډېری شب قدر مټه مغل خیر چړې سکول نه عمران خاکسار. عمران خاکسار ته ډېر هرکلی، ډېر ستړي مه شو وایو. ډېر خوشحاله که سرجي څنګه یې تاسو ښه؟ خیر دی، د الله فضل دی. تاسو ښه یې؟ ابراهیم ماما دی درشاد دی پروګرام اوري، باچا محمد استاد هم پروګرام اوري. وعلیکم السلام. الله دې خوشحاله لري او ستاسو سلامونه ورته ورسېده. او ګلبشر او حذیفه پروګرام ګوري او پلار ته سلامونه کوي. پلار یې سعودي کې دی سرجي. قربان. یو غزل شریکومه سرجي. ارشاد. ایرانه پس د مرور تپوس د چا نه وکړم، هی هی خاډو مې نه اخلي خبر تپوس د چا نه وکړم. سرجي مهرباني. او یا چا لمسول یا زما د بېوسۍ شو خبر، فاله مې نه راځي دلبر. واه مهرباني سرجي. او خدای خبر کړي تا اختر له به راځي او که نه ټولو مسافرو د سرجي دا شعر ډالۍ دی. یو خدای خبر کړي تا اختر له به راځي او که نه لالې زما د مسافر تپوس د چا نه وکړم. چې زما لاس ستا ګریوان په انتظار یم زه د هغې ورځې د محشر تپوس د چا نه وکړم. خیري شعر د سرجي. عمران دروند د بېوسۍ بوج به زه څنګه وړمه په دې چې د انبار زما په سر تپوس د چا نه وکړم. مختره ته بیا ووایه. عمران دروند د بېوسۍ بوج به زه څنګه وړمه چې د انبار زما په سر تپوس د چا نه وکړم. ډېره مننه. دا و ښاغلی عمران خاکسار. او همدې سره د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت پوره کېدونکی دی. هغه ملګري کوم چې د ټلیفون په لارې راغلل، د اس ام اس په لار، د فیسبوک په لار، ټولو ته ډېره مننه. خپرونه جاري ده. تر 12 بجو تاسو پروګرام زموږ سره اورئ. خو د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو، ټاټا ورته وایو، بای بای ورته وایو، او د الله په امان ورته وایو. خپرونه دوام لري.